بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د ربیع الاول میاشت روانه ده او د دې موقع په مناسبت چې موږ او تاسو ګورو د اولنی ربیع الاول نه چې خلکو شروع کړې ده د چا په کورونو لایټونه، د چا په کوڅو لایټونه، په روډونو لایټونه او څوک اضافي خرچې او اسراف او دا ټول شروع کړي دي. اگر که علماو مشایخو دعاتو په دې موضوع باندې ډېر زیات خبرې کړي دي، خو د تذکیر په من باب التذکیر زه صرف یو 2 منټه دې باندې خبرې کول غواړم او انشاءالله چې دا خبرې د علماو مشایخو تأییدي. د مسلمانانو دپاره اخترونه عیدونه صرف 2 دي چې شریعت هغې ته روا کړي دي او په هغې کې خوشحالي کوي. د دې نه علاوه په اختر کې داسې اختر په اسلام کې داسې اخترونه او عیدونه نشته چې هغه هر کال مناو شي، هغه د میلاد په نوم باندې، که هغه د پیغمبر وي او که د بل چا وي. د دې وجه نه دا یو بدعت عمل دی او په دې باندې الله د الله رسول ناراضه کیږي او د هغې تابعداري چې کوم د هغې کې انسان د تابعدارۍ نه وځي. او د دې دپاره مختلف دلایل چې کوم دی هغه دوی ذکر کړي دي. کله وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ده، لیکن دې نه نه دي خبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش کې په میاشت کې هم اختلاف دی، په ورځ کې او تاریخ کې هم اختلاف دی. میاشت چا د رمضان ښودلې ده، چا د ربیع الاول ښودلې ده، چا پکې نور میاشتې ذکر کړي دي. او همدغه رنګې ورځې او تاریخونه چې کوم دی هغه هم بدل بدل ذکر شوي دي چې ابن کثیر رحمه الله دا ټول را نقل کړي دي. دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات چې کوم دی هغې کې اتفاق دی. په دې ورځ باندې داسې خوشحالۍ نه کول دا نه دي پکار. اگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش هم په دې ورځ باندې شوی وي، لیکن چونکې وفات په دې ورځ باندې دی نو په دې ورځ باندې خوشحالي کول چې کوم دی هغه مناسب نه ده. دا د هغې دپاره دلیل نشي ګرځېدلی. زما ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دا امت ته یو درد و، دا امت ته یو ډېر لوی غم دی، تر دې چې فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې چا باندې چې کله مصیبت او غم راشي هغه د زما د بابا جان، زما د پلار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مرګ را یاد کی، دغه مصیبت د را یاد کی، خپل مصیبت به ورته وړوکی ښکاره شي. دا ډېر غټ درد دی، د امت دپاره ډېر یو غټ درد و. دا داسې یو تکلیف و چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دې ورځ باندې غمجن دی، زړه یې د خفګان نه چوي، د هغې ملګری او دوست او پیغمبر ورنه روان دی. د عمر رضی الله تعالی عنه زړه چې کوم دی هغه چوي او د ډیر درد نه او غصې نه چې کوم دی هغه دا مني نه دې ته تیار نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. توره راوباسي وایي چې خبردار څوک دا ونه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. صحابه کرام جاړي، مسجد نبوي کې ستنو ته ناست دي، روایتو کې راځي چې بار وتي دي او خاورې په خپل سرونو باندې ډېر غم او درد او تکلیف نه چې کوم دی هغه شیندي. مول په داسې سخته ورځ باندې موږ او تاسو خوشحالي کوو دا مناسبه نه ده. د وفات ورځ باندې خوشحالي کول دا مناسبه نه ده. که موږ او تاسو تاریخ وګورو، ډېر نه یو څو کاله مخکې همدغه ورځ د یوم وفات په نوم باندې یادېدله چې نن دوی د عید میلاد په نوم باندې یادوي او بیا په هغې کې شرعي احکامات نه مراعات کیږي، په هغې کې ګډاګانې کیږي، په هغې کې ډورونه وال کیږي، په هغې کې د مکې او د مدینې پوټرل جوړیږي، په هغې کې د صحابو تمثیل کیږي، په هغې کې شرکیات کیږي، چې دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه ده. حال دا چې دلیل دا ورکوي چې موږ د پیغمبر سره عشق دی، عشق رسول دا معنا نه ده چې ته د هغې د اتباع نه وځې. محبت رسول دا معنا نه ده چې ته د هغه د اتباع نه وځې، بلکې د هغه اتباع او اطاعت چې کوم دی دا اصل عشق رسول دی، دا اصل محبت رسول دی. په دې کې داسې غلو کول چې ته د شرک طرف ته وځې، ته به کې د اطاعت نه وځې، ته به کې نور داسې کارونه ته وځي چې هغه روا نه دي، نو دا چې کوم دی دا اسلام کې جایز نه دي. همدغه رنګه د په کم سترګو باندې موږ او تاسو خوشحالي کوو. زموږ د دغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په کومو تکلیفونو کې دی، په کومو سختیو کې دی، څومره بعزتین د امت د جنکو د پیغلو کیږي، د زنانو مسلمانانو کیږي، د مسلمانانو ځوانانو څومره بعزتي کیږي، څومره قتل عام روان دی. موږ په کومو سترګو باندې خوشحالي کوو. موږ له خو پکار ده چې موږ هغه مظلومو ته د وا معتصمه اواز جوړ شو، لیکن موږ په شرکیاتو کې اخته یو. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پرېښه، د ابولهب تابعداري په دې کې موږ شروع کړې ده. دلیل وایي ابولهب خوشحالي کړې ده، وینځه ازاده کړه، موږ هم کوو. نو ابولهب تابعداري کول که د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول
نه صحابو دا کار کړی، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، نه څلور امامانو کړی دی، نه فقهاو کړی دی. 400-500 کاله بعد یو حکومت عبیدی یا فاطمی شیعه حکومت، نجس حکومت چې مور او پلار نسب ټول د یهودو سره ملاویږي، هغوی دا کار کړی دی او د هغې اتباع کوو، په هغې باندې نه شرمیږو. خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع خبره کوو نو په موږ باندې مختلفه ټاپې هم لګیږي. زما ورونو عقل نه کار اخیستل پکار دي، د تعصب نه وتل پکار دي، مذهبي تعصب نه وتل پکار دي او صحیح لارې ته او د الله نه یریدل پکار دي. په خپل ګریوانونو کې سوچ پکار دی که چېرته دا رښتیا بدعت وي، الله او د الله رسول په ناراضه کېږي او نه یې کړی، حکم نه یې کړی، ځان ته ساتل پکار دي. مونږ مطلب او هدف د الله خوشحالول دي، د پیغمبر اتباع کول دي، نه د بل چا. الله رب العالمین د موږ او تاسو له بصیرت او عقل راکړي او الله رب العالمین د زموږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.